أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فصل ثالث کی هغه احادیث ذکر کیږي او راجم شوي دي کوم احادیث چې د دې موضوع د کتاب الایمان سره متعلق دي او صاحب د مصباح السنه هغه دا په فصل اول او په فصل ثالث کې نو راوړي. ګویا دا هغه احادیث دي چې که بخاری که مسلمي که نور سیاست دي خو چې د دې موضوع سره متعلقه احادیث دي نو هغه په دې فصل ثالث کې راجمع شوي. په دې سلسله کې د ایمان بنیادی کومه چابي چې ونو هغه د شهادت وا چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو حضرت عبادہ بن الصامت فرمایي چې ما په خپل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دي چې کوم سړی دا گواهی ورکړي چې د الله نه علاوه بل څوک د بندګۍ قابل شته دی نه او محمد علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی نو حرم الله علیه النار، الله تعالی حرامي په دې سړي باندې اور لرا، یعنی الله تعالی دا سړی د اور د جهنم نه بچ ساتي. په دې باندې د خله اقرار چې دی نو دا د ایمان د پاره کافیواله ویل شو. ورپسې حدیث چې دی نو هغه د حضرت عثمان نه روایت دی رضی الله تعالی عنہ. هغه وی په خله خلا پر دوا چې سړی په ځل کې یقین هم داو په دې پویدو چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس دا سړی جنت ته داخل شي. گویا ایمان چې دی نو دا د زړه تصدیق تم وي، د خلی اقرار تم وي او عمل بالارکان ته هم وي. یعنی کله کله داسې کېږي چې د یو ته نسبت وشي نور دا ایمان د دریوانو تصدیق بالقلب، اقرار باللسان او عمل بالجنان چې دی او عمل بالارکان چې دی نو دا چې راجمع کې نو دا د ایمان تقاضی بیا په عمل بالارکان باندې پوره کېږي. نو په دې اولني حدیث کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عن عبادة بن الصامت، روایت دی د حضرت عبادة بن الصامت نه قال دی وی سمعت موریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول هغه به من کم سړی چې شهیدا گواهی وکي الله اله چې نشته څوک د عبادت قابل الا الله مگر الله دی وانه بلدا چې محمد علیہ السلام رسول الله د الله رسول دی حرم الله حرامي الله تعالی علیه په دې سړي باندې النار اور لرا رواه مسلم. وعن عثمان او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات کم سړی چې مړ شو په داسې حالت کې وهو يعلم چې هغه پوهیږي انه چې شان دا دی لا اله الا الله نشته څوک د عبادت قابل مگر الله دی دخل الجنه دا سړی به داخليږي جنت ته. پر دویم حدیث کې هغه دی داسې حالت ذکر شو چې یو سړی يعلم یا يعرف صرف پوهیږي نو پوهه خو هر سړی ده نو دا هغه پوهه او علم په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې هغه په دې کې دا د خلی اقرار نشته ردی باوجود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت ته دنوتو خوشخبری ورکړي د علماء وی
دا یو حالت هغه دی چې سړی په خولې باندې وینا کولی شي، یو حالت هغه چې سړی په خولې باندې وینا نشي کولی. نو چې د زړه نه د سړي عقیده برابري، نو که په خولې باندې د هغې اقرار هم نه کړی شي نو دا به شي، دا ایمان چې دی نو دا به مقبولي. لکه تاسو کتلي بعضې خلک په آخري وخت کې هغه بېهوشه شي، په بېهوشۍ کې ته بیا سازي، نو په دغه ټیم کې به هغه په خولې باندې څه وایي چې لا اله الا الله. نو چې کوم سړی د دنیا نه ځي او د دې نه مخکې دا ژوند داسې تېر شوی چې هغه په دې حقیقت پوهوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه. پوه شوې پې که نه یې پوه شوې ته پوه شو. وعن جابر او د حضرت جابر نه روایت دی رضی الله تعالی عنہ قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې سنتان موجبتان، یعنی خصلتان سنتان دو دي. نو دو دي څه شی دي؟ یعنی خصلتان سنتان، دو خویونه دي موجبتان چې هغه یو بل شیز واجبوي، یعنی دو کارونه دي چې دا یو دو شیزونه واجبوي. دو کارونه داسې دي چې د دې د وجې نه دوه انعامات یا دوه نقصانات راځي. فقال رجل، یو سړي پیغمبر علیہ السلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مل موجبتان، هغه څه شیزونه دي چې هغه واجبوي او دوه خویونه دي، کوم خویونه دي چې واجبونکي دي؟ قال، نو پیغمبر علیہ السلام ورته وی من مات، کم سړی چې مړ شو او یشرک بالله او د شرک کو د الله سره شیئا د څه شي، یا بابا د الله سره شریک ګڼو، یا بوتان ګڼل، یا باباګان ګڼل، یا سیاسي لیډران ګڼل. نو من مات کم سړی چې مړ شو یشرک بالله شیئا شریک ګڼو د الله سره شی، دخل النار داخليږي بدا ورته، داخليږي بدا چرته ورته. ومن مات او کم سړی چې مړ شو لا یشرک بالله نشرکی د الله سره شیئا فشی، دخل الجنه دی به داخليږي جنت ته. ګوره چې شرک چې دی نو دا څه شی دی چې سړی شرک کوي نو دا به چېرته داخلېږي؟ دا سړی که د هر څونه په ظاهري نیک اعمال کړي خو چې عقیدې د شرک نو دی به چېرته دی؟ ورته دی. نو یو خوی خو شرک کول دی، او دویم خوی دا دی چې د شرک نه ځان ساتل دی. نو چې د شرک نه سړی ځان ساتي نو دخل الجنه دی به داخلېږي جنت ته. یو عمل دی چې د هغې په کولو باندې جهنم ته داخلېدل دي او د هغې نه په ځان ساتلو باندې جنت ته ننوتل دي. نو سنتانې دو خویونه دي موجبتانې چې دا لازمونکي دي. قال، نو وویل رجل، یو سړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د الله پیغمبره مل موجبتانې څه شی نه دي هغه دوه واجبونکي؟ قال، پیغمبر علیه السلام ورته وویل من هغه سړی ما ته چې مړ شي یشرک بالله چې شریک کوي د الله سره شیئا د څه شي، دخل النار داخلېږي به ورته. ومن مات او کوم سړی چې مړ شي لا یشرک بالله نه شریکوي د الله سره شیئا څه شی، دخل الجنه دی به داخلېږي جنت ته. رواه مسلم. دغه شانې حضرت ابو هریره یوه مشهوره قصه نقل کوي، او دغه قصې په نقل کولو باندې هغه بنیادي طور موږ او تاسو ته یوه خبره کوي، او هغه دا چې کوم سړی د صدق دل نه د دې کلمې اقرار وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو دا به چېرته دي؟ دا به جنت ته دي. په دې سلسلې کې هغه خپله یوه قصه نقل کوي. وی یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زمونږ خوا نه پاڅېدو، وایي موږ وی اوس راځي خو ډېر وخوښ و دی رانغی. نو موږ ویلېدو چې هسې نه چېرته څوک پې چا پې حمله نه یې کړي، هسې نه چې چا پې څه کړي حمله نه یې کړي او څه تکلیف ورته چا نه یې رسولی. نو وایي زر موږ ووتو، وایي زه م لاړم بار وګرځېدم او دا نور ملګري مې هم ګرځېدل. په دې کې یو باغ وه، چا راته وویل په دغه باغ کې دننه پیغمبر علیه السلام ناست دی. وزه چاپېره د باغ نه وګرځېدم چې دلته لار چېرته وي چې په هغې کې ورننوتم، خو ومې نه موندم. بیا یو لښتی دی د باغ ته دننه شوی، په لښتي کې دننه سوری و کوم چې دغه مورۍ چې ورته وایي، نو په هغه مورۍ کې ورننوتم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله لاړم، نو ما نه تپوس وکړو ولې هلکه وایي؟ ما ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ وایي که چېرته څه چل در باندې وشو ځکه م رامنډې کړې. نو پیغمبر علیه السلام راته ووایي چې هو دا زما پڼې والا او لاړ شه خلکو ته نصیحت دغه وکړه زیری ورکړه او خلکو ته وایه چې چا دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس دا سړی به جنت ته ځي. وایي ما د پیغمبر علیه السلام هغه څپلۍ ځان سره اخیستې وې را روان وم، وایي چې
په دې لارې حضرت عمر مخې له راغی ما ته ویل که ولې تا خو څپلۍ د پیغمبر علیه السلام څپلۍ راغستې منډې وې وایي ما ورته ووایي چې ما ته پیغمبر علیه السلام وایي چې لاړ چې خلک خبر کړه چې چا دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله جنت ته به ځي وایي خلکو ته دا وایم وایي یو نقی راله راکړو په دې شینه کې وایي په دې کوناټو یې جوخ بېرته کېنولم وایي ما ته وایي چې زه بېرته واپس ده شوی وایي ما مخکې را منډې وروسته راپسې حضرت عمر راورسېد د پیغمبر علیه السلام خواله چې رالو وی پیغمبر علیه السلام ته حضرت عمر وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دی ابو هريره ته داسې ویلي هغه ورته وی او ما ورته ویلي وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره چې ده نو دا ابو هريره ته مو وایي چې خلکو ته وایي ځکه بیا به دا خلک چې نو دا به صرف دغه کوي دا بیا به تش د کلمې وینا به کوي او د عمل سوچ به ورسره نه وي نو په دې وجه باندې دا مو وایه چې یاره دا خلکو ته په دې انداز باندې ورسوه نو عن ابي هريره د حضرت ابو هريره نه روایت دی رضی الله عنه قال دی وی كنا ومنغا قعود الناس كنا ومنغا قعود الناس دا ولا کوم څه كنا ومنغا قعود الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم چاپیر حول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نه غیر چاپیر موږ ناس ومعنا ابو بکر زمون سره ابو بکر و عمر رضی الله عنهما او عمر رضی الله عنه سهم فی نفر په یو ډله کې موږ د یو ګروپ ناسو عمر پکې هم دی ابو بکر پکې هم دی فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون د خوانه پاسې دو رسول الله صلی الله علیه وسلم فقام نو پاسې دو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پاسې د من بین ازهرنا زمونږ د خوانه پاسې دو زمونږ د خوانه پاسې دو یعنی من بین ازهرنا یعنی من بیننا زمونږ د خوانه پاسې دو زمونږ د ښکارا طرف نه پاسې دو یعنی زمونږ د خوانه پاسې دو فابطوا علینا نو دې لګ ایثار شو زمونږ نه بیرته در رانغی ابطوا رست شو وزنډې دو علینا زمونږ خواله دراتلو نه وخشینا او من ویریدو ان یقتطع چې حمله غنی وکړه چا دوننا زمونږ نه رستا زمونږ سره د پاسېدو نه زمونږ د خوانه د پاسېدو نه رسته چا په پیغمبر علیه السلام حمله وکړه ولې بیرته رانغی وفزعنا او موږ ویریدو وفزعنا او موږ ویریدو چې هسې نه څه ورته رسېدلي نه فقمنا نو موږ د هغې نه پاڅېدو نو فکنت ومزو اول من اولنی هغه سړی فزعا چې هغه ویریدو فخرجتو نو زوتم ابتغي ما کتو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ملټاو حتی تر دې اتیتو چې درال محائطا یو دیوال تا دا دیوال مطلب سو یعنی دیوال د باغ یو دیوال تر ورسېدم دا باغ د چاو لن الانصار د یو انصاری ملګریو د کم انصاری لبن النجار د بن النجار قبیله د یو انصاری مسلمان رور د باغ دیوال تر ورسېدم په دورتو دوران مې ولګاو چکر مې ولګاو د دې باغ نه به د دې باغ نه په دورتو نو تاو شوم به د دې باغ نه هل اجدو چې بیا منملهو په دې باغ کې بابن دروازه چې دا پیغمبر علیه السلام په کوم ځای ورننوتی چې په دې دروازه زه ورننوتم فلم اجد میا بیا نه موندم چېرته دروازه پکې نه وه نو فاذا نو ناڅاپه ربیع یو وړوکی لښتی و یدخلو چې دا داخلېدو د باغ ته فی جوف باغ یو طرف حائط د دیوال من بیر خارجتا د خارجه د کوی د خارجه کوی ته چې کومه لار تللې وه نو د هغې دیوال پر طرف کې په یو ځای کې یو لښتی و نو په هغې کې مې ولیده والربیع او دا ربیع ټکی څه ته وایي الجدول لښتي ته وایي لښتي ته ربیع معنا لښتی فلم اجد بیا مې نه موندو نو فاذا نو ناڅاپه ربیع یو لښتی او ربیع یدخلو چې هغه داخلېدو د باغ ته فی جوف په یو طرف حائط د دیوال من بیر خارجته د باغ د کوی د خارجه نه او چا بیر من بیر خارجتین ویلی دی چا من بیر خارجته ویلی دی ټولو مطلب دا چې یا خدا د خارجه د سړي نوم دی نو مانده به داسې شو د خارجه ماما د کوی د غاړې په لار باندې او یا داسې مطلب یې شو چې دا کوی چې بار وو د دې باغ نه
والربيع او دا ربيع چې دی نو د دې معنی ده الجدول وړوکی لخت دی. قال نو دی وی فاحتفظتو وروتو لیدم داسې پرې ځمکه باندې سړی رینګ ته هوا ننوتې لختې چې دی نو دا وړوکی دی سوری وړوکی دی د پکې روغ نشم ننوتې نو داسې پرې ځمکه سم لاس تمر چې په دې لختې کې میزان وروتو لاو نو فاحتفظتو نو زه وروتو لیدم په دې لختې کې فدخلت على رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورننوتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله نو فقال ما ته وی ابو هريره تی وی ما ته وی نعم فقلت نعم ما ته او زم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نو اغرنا تاسو کو ما شانک سهالت دې مطلب ولې ته خو سي پتا دی را لې قلت ما ته وی كنت ستګره كنت ويت بين اظهرنا زمون سرا فاقمت فقمت نتپاسې دي فابطأت نت وزن دې رست شو علينا زمون خواته دراتلونه نو پخشینا من ویریدو ان تقطع دوننا چې اسنه پتا باندې زمون رست حمله نه شي ان تقطع چې حمله نه شي دوننا زمون رست ففزعنا نو من ویریدو نو فكنت اول من ز اولنه هغه سړی ما فزع چې ستا په دې رست پاتې کېدو ویریدو فاتيت نظر لما هذا الهايت دې دیوالتا فاحتفظت نظر راوخو دمه په دې باغ کې پر لختي کې کما څنګه چې يهتبذ راخويږي الثعلب ګیدړ چې څنګه پر سړونه نه ودی ځان دې باغ ته نباسي داسې په دیکو میزان دند ران نه ناسو ودا خو زما وهؤلاء الناس ونور خلق چې دی ورائي زمان رست روان دي دغه فقال نو غرت يا ابا هريره ما تبي ابو هريره وبيوي واعطاني عليه واعطاني رايك مالا عليه خپل پړني فقال ما تبي اذهب ويس بنعلي دماده سپليا دماده پړني هاذا جدالي هاتين ذا دوړه فمن لقيك سوق چې د سره ملاو شو من وراء هذا الهايت د دې دیوال شاته يشهد چې هغه دا گواہی کوله الله اله الا الله چې نشته څوک د عبادت قابل مگر یو الله دی مستيقنا بها یقین کا او پدې کې مستيقنا چې یقین او بها پدې باندې قلبه زړه یعنی یقیني کړه او پدې باندې خپل زړه فبشره نذير ولا ورك بالجنه الجنه نو فکان وو اول من اولنه هغه سړی لقیت چې زو سره ملاو شو عمر عمر اول من لقيت عمر اغثوك عمر وما اخواته چې ملاو شو عمره فقال نو غرض ما هاتان النعلان دا دوړه پڼې د سسکه یا ابا هريره قلت ما وتوي هاتان دا دوړه چې دي نعلا دوا سپلې دي دوا چپلې دي دوا پڼې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثني دي راولې غلم بهما د دوړو پڼو سره چې من لقيتو د چا سره چې ملاو شمه او يشهد واغه دا گواہی کوي الله اله الا الله چې نشته عبادت قابل مگر یو الله دی مستيقنا بها یقین کوونکی په دې کې قلبه زړه دی بشرته چې ذول ذیر ورکم بالجنه د جنت فضرب عمر نگزار وک عمر بین الثدييه زما د سینې په دې مینس کې فخررت نظر پرې وتم لاستي په کوناټو باندې فقال نماتي وی ارجع برت يا ابا هريره وذر فرجعت نذبرت العالم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خواته فجتهشت بالبكاء نما بزور جړل میں فجتهشت بالبكاء نما پر جړه کې چلو کو ما په جړه کې ډیر زیات دغه وکړه دا خواري می پکې وکړه ان سخ می وجړل پیغمبر علیه الصلاه په جړه کې موته وي واذا هو على اثري خجي وما وركبني وما جړه کې لګه سختي وکړه پر یاد او زاري می شروع کړ وركبني عمر او رستر روان دی په ما پسې عمر واذا هو على اثري او دغه عمر دار په ما پسې رستر روان دی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نما وتوي در ما توي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره قلت ما وتوي لقيت عمر زملوشم د عمر سره فاخبرته ما ولا خبر ورکو بالذي الاغي خبره بعثتني چې تا د لګلو ما به د غیر رسول د پاره
فضرب بین ثدیی ما هغه گزار را کو مال پسینه کې په ضربتن دسې گزار خررت لاستی چې په کوناټو ځمکې ته پریوتی ما فقال نو حضرت عمر راته ووی ارجع بیرته لاړ شه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته مخامخ شو یا عمر ما حملک څه شي باعث کړی ته اعلی په دې ما فعلته چې دا کار دی وکړو قال هغه ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبره بأبي أنت وأمي زما دي أبي مستانه قرباني وبابا دي مستانه قرباني أبعثت أبا هريرة بن عليك تا أبو هريرة لنا خپل نال ورکړو چې من لقیا چې چا سره ملاو شي چې هغه دا گواہی کوي لا اله الا الله لا اله الا الله مستيقنا بها چې هغه یقیني کوون کوي په هغه باندې قلبه ذل خپل بشره بالجنه ذره ولا ورکړه جنت دا وته تاویلو فقالوا پیغمبر علیہ السلام تو نعم او ما وتویلو قال ابو حضرت عمر ورتوی فلا تفعل يد الله پیغمبر د سمکوا فاني ذکذتی ما اخشى ذریګما ان يتكل الناس چې بیا بکینی خلق علیها پدې اقرار باندې او بیا به عملونه نه کوي نو فخلهم پرې دا خلق یا عملونه چې عملونه کوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته وی فخلهم بس پرې دا مې وای وتا نو ګورم مخکې فصل کې هم دا ویلو حضرت معاذ نه چې مرګ پټیو کې هغه به دا خبره ویل ابو هريره خدای د مخ کې ویلی دا نو دا خبرو کې دوه درې خبرې یو خدا چې پیغمبر علیہ السلام د محبت هغه تقاضا ور پکې رااله چې پیغمبر علیہ السلام سره خپل مرګرو دونه محبت دویمه دا چې د پیغمبر علیہ السلام دغه محبت جواب پس انداز باندې ورکو ورته وی چې لاړ شو دا کم چې تاسو سره روان دي نو دا خو طلب د محبت د اظهار په تور را روان دي نو دا مسلمانان دي لاړ شدید زیره ورکه چې د دې لپاره سره جنت دې یا شور ته کنه ها بیرته ویم وعن ابي هريره ده حضرت ابو هريره روایت ده قال دی وی كنا ومنغ قعود الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم چافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابو بكر وعمر وزنصر عمر وابو بكر دواړه ناسو په نفرن په یو ګروپ کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وی سنتانه دوخو ندی موجبتانه چې واجبون کړي او لازمون کړي قال رجل يسړي یا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله پیغمبره مل موجبتان یغه شي نه دي چې هغه واجبون کړي قال پیغمبر علیہ السلام ومن ما تکم سړی چې مړ شي یشرک بالله شرک د الله سره شي اندر شي دخل النار د بداخلي ورته ومن ما تکم سړی چې مړ شي لا یشرک بالله شرک نه کوي د الله سره شي اندر دخل الجنه د بداخلي جنت رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله عنه روایت ده قال دی وی كنا ومن قعود الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٹھیک ده پرې هم نه خو ها وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره روایت ده قال ده كنا ومن قعود الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سره وانا ابو بكر وعمر دم سو ابو عمر وابو بكر ناسو او دایره وی فنفرن په یو ګروپ کې فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پاسې دو رسول الله صلی الله علیه وسلم من بین اظهرنا دمن د مخینا فابطأ علينا نو دې ورسته شو زمنګ نه یعنی نا وخت شو وخشینا موږ ویریدو ان يقتطع یا ان يقتطع دوننا چې بد باندې حمله نه شي د موږ نه ورسته وفزعنا موږ ویریدو فقمنا نو موږ پاسیدو وكنت مز اول من اولنا اغسل فزع چې ویریدو فخرجت نظر اوت مع ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تردي اتيت جرالما حایتنی و باختل الانصاری الانصار بني النجار فدرت نظر تاورتا وشم به د دې چباغنا هل اجد چې بیا منما بابني و دروازه فلم اجد بیا من داغ دروازه فاذا الناس ربيع یو لختو يدخلوا جنن وتو في جو بهایتن فاغ طرف د یو باغ په طرف دغه دیوال منبیر دغه باغ نه خارجه تن چې هغه بهر وو د دیوال نه والربيع او د ربيع الجدول ولکه لختي توي قال ندوي فاحتفظت نزبيا وروخوي دما فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنوتن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال نمات يا ابو هريره فقلت ما نعم او يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غرت ما شانو کسي چل باندې شوي ده
قلت ما وتوي كنت بين أظهرنا تزمن سرناس في فقمت رفاسدي فأبطأت نرست شوي علينا دم خالد ردونا فخشينا من ويريد أن تقطع چاملا ونشب دوننا پتا باندې دمنا علاوه دمنا بغیر واخې په بدیانا من ويريد فكنت مذ اول من اولنا غسله فدعا چا غیر دلو فاتيت هذا الهايتا نظر علم دي دیوال تفحت د دې با دیوال د باغ ته فاحتفظت نوزا راو ورننو تما بخویدو کما څنګه چې يحتفظو را خويږي الثعلب اغم گیدل وهؤلاء الناس وخلق نور چې دی ورای د من رسل روان دي فقال ما تبي ابو هريره واعطاني او مال راکلن عليه خپل دوړه چپل ويا دوړه پڼه فقال ما تبي اذهب ويسا بنا علي ذما د پڼه هاتين دا دوړه فمن كم سره چې لقيه کملاو شي تاسو من ورای هذا الحایت د دیوال نشاتا يشهد دا گواہی کوي الله اله الا الله ان مستيقنا يقين كون كي بها باغي بن قلب ولخبل وبشره ذي ولا ورك بالجنه لجنه فكان هو اول من اولنا غسل لقيت جد ملاو شما عمر فقال ما تبي ما هاتاني ان علاني دا دوړ پڼې د سره سکه ابو هريره قلت ما توي هاتاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دوړ پڼې د رسول الله صلى الله عليه وسلم باسني زرا لګلې ما به مار د دوړو سره او دایره ویلي چې من لقيتو چې د ملاو شما چې هغه سره چې د ملاو شما دا سره يشهد چې هغه دا گواہی کوي الله اله الا الله چې نشر عبادت قابل مگر یو الله دی مستيقنا بها قلبه چې یقین لرن کوي په دې باندې د خپل زړه بشرته چې زیر ور کما غلب الجنه د جنت فضربان دی عمر گزار را کوماله بین صد یا زما د سینو پر مینس کې فخررت را پر وتم لیستی په کوناټو باندې قال ما دی ارجع یا ابا هريره ابو هريره برتدا فرجعت برتدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فاجهشت بالبكاء خبرم وجل پیغمبر علیہ السلام مختام وركبني عمر او رستراغ فما بس عمر واذا هو على اثر غدم انا رسترا ولاړو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا ما لك يا ابا هريره ابو هريره سجل وشو قلت ما وتوي لقيت عمر ما لدل نو زمان عمر لا رست ولاړل فاخبرته زملوشم د عمر سره نو خبر مې ولور بالذي لاغي خبر بعثتني چې تا لګلم به دا غي در رسول الله بارم فضرب عمر هو بين صدي يذما د سينو په دمنس کې ضربتن د گزار خررت چې را پرې وتم لیستی په کوناټو فقال ما تي ارجع برتدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر د مخول ما حملك سشي باعث کړه تعالی په دې خبره فعلت چې تا دا کار کړه قال نو حضرت عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ابي انت وامي دما بيد دستا نظر ابعثت ابا هريره بن عليك تا ابو هريره له دواړه سپلای ور کړی وی چې لاړ شو من لقيا يشهد والله لا اله الا الله چې کچا سره ملو شو هغه دا گواہی کوله چې لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه چې هغه یقین کړی باغی باندې خپل دل بشر وزير ولور کبل جنت لجنت قال نو پیغمبر علیہ السلام تو انعام او ما وتویلی قال نو عمر وتوی فلا تفعل الا الله پیغمبر دې ورته موایا فاني ذكذا اخشى يريغم په خلکو ایت تکل الناس چې خلک به تکیا وکي په دې خبرو باندې او بیا عمل نه کوي فخلهم يعملون پرې چې عمل نه کوي مندودس کې خپل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فخلهم ذبس پرې وعن معاذ بن جبل او حضرت معاذ بن جبل وی قال دی وی چې قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته پیغمبر علیہ السلام ویلو چې مفاتيح الجنه د جنت ته چابیان چې دي هغه دا ټکي دي چې شهادت او گواہی ده الله اله الا الله چې د الله نه علاوه بل څوک د عبادت قابل نشته دا کلمات د جنت چابي ده که څوک جنت ته نوځي د جنت جرندې دا د توحید په عقیده باندې کولاويږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.